رکاو کی د اوخ ذکر دی په اوخ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قربانی کړی دي نحر کړی دي نو ذهن کې دا خبره کینې وي اوخ شو اوخا یا ګډ بیزا مذکر مؤنث یا غوا او غوی مذکر مؤنث دې سره میخه په میخه او په سندام قربانی کی او دا پسونو کالو مونږه دا قربانی مشرانو کړی یو خو ذهن کې دا خبره کینې وي چې ناشنا خلک بروزي جاهلان او د جهالت خبره بکئی او یو شک خبره بکئی شک بخوري شک به پیدا کوي مسلمانانو ذهنونه بغنده کوي الحمدلله مونږه فقه حنفی فالو کو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یواز زینه ما ټول هندستان پاکستان او تقریبا 90% نه سوا مسلمانان د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه باندې د فقه حنفی وي او دا مذهب تقریبا 1400 کال زوړ مذهب او هغه تابعیو د صحابه کرام مبارکانو سره ملاقاتونه شوي د شاګرد نو داغه فتوا بډېر او داغه د شاګردانو فتوا بډا سمانه کله دې زمانه دی یو پروفیسوري فتوا به مانی پروفیسوري د چا به مانی تاسو هغه چې تاسو د چا مانی زه خو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او داغه د شاګردانو او د لوی فقهاو زبر داغه فتوا مانی نو د دې میخي د میخه چې کم دا جنس جدا دي بالکل مؤمنو خدا میخه په عربو کې چې کوم دی دا ساروی نو باغ دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې او هند کې و هندستان باندې د هندستان کې هندستان بری صغیر چې کوم دی کیو نو لہذا فقها راو لګیدل د کن صاحب عبارت داسې نور فقها فتاوی چې تاسو د مذهب حنفی وګوره نو غیر کلی چې والجاموس کالبقر جاموس میخه ته وی په عربی ژبه کې جاموس پشان د غوا ده څنګه چې په غوا کې زکات دی بل اوس بیا دا مولا وی ټو پیسې چې په میخه کې زکات هم نشته ځکه چې غوا کې د زکات نصاب ذکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیثو کې ذکر کړی کړه نو د میخي او د سنډا خو بیا نو دا چې څومره ګوجران دي دلته په هندستان کې دا د چا سل میخي چا تیا میخي چا په سونو میخي او سانګان دي نو دی به زکات نه ورکړي نه به ورکړي دغه ټو پیسې په پاتو به نه ورکړي بیا دغه چې خو میخه د سره په زناورو کې نه حساب وکړ او حلال ده کنه ده کبه حرام ده راته وای حرام نو حرام فتو خو په نه ورکې کنه نو چې حلال زناور دي زد صاحب د کنز او دقایق صاحب داسې د فتاو د خپل مذهب حنفي د فقهاو په فتوا باندې عمل کوما هغه مونږ ته په کتابونو کې د عبارت راوړې دي چې ول جاموس کالبقری دا میخه چې کم ده دا پشان د غوا ده نو سنډا پشان د غوي شو نو پسندا او په میخه کې هم هغه شان زکات به ورکې کم چې ته په غوا او غوي کې ورکې او هم دغه شان پاغي چې څنګه قرباني جایز ده هم دغه شان قرباني په میخه او پسندا باندې هم جایز ده او کدا خبره دوی کوي چې یار افضل ده چې ته په ګډو چيلي نو دا کومه هم وایي افضل قرباني بهتره ده چې نیت بم پکې صفا لکه اوس مثال په غټه ایسه دیونی ولا لکه د شپږ کسه و کسه پنځه کسه مو ساروي والو نو پدې کې کده یو کس پیسې حرام ورته نور ټولو قرباني خرابي دا مسله ګورشتا دغه کې وسره اتفاق کومه کوي کې نکیږي چا ویلی نو ګوره نکیږي وسره نه منم چې په میخه قرباني نکیږي دا غلطه خبره ده خو کو څوک دا وایي چې افضل قرباني دا د میخه نه ده د غوا نه ده د اوخ نه ده د اوخ نه ده بلکې دا د ګډي بيزي دا د ګډ دا یا د چيلي وغیرہ ده نو زم چې او افضل زکه ده دغه چې هغه کې یوازې ته ځان له یو ګډ والا خپلې چيلي والا قیمتي والا څومره دی وسی هغه شان والا یو بته یو به خدای یو بستانیتی په مینس کې پیسې هم تا خپل معلومي او نیت هم تا خپل معلوم دی نو لہذا دا په غنه چې مون قرباني ساروی لالو په 15 پک وکسا نو د دین بیا افضل خبره ده چې ځان له ساروی والا ګډ والا چيلي والا ګډه ارڅ چې ته یو ساروی ورکه سخي والا